یو سیټ ته د نادرا موبایل وین ولاړ دی، بل سیټ ته د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام موبایل وین ولاړ دی. د نن نه یو 4 ورځې مخکې زموږ د صوبې پوره قایدین او د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چیئرپرسن سینیټر روبینا خالد صاحبه د دې متاثرینو د دې علاقې وزټ هغو به ذات خود کړی او دا ستونزې دا مشکلات دا سختې د دې متاثرینو هغو په خپله لیدلې وې. نو دا نن چې د نادرا او د بی ایس پي دا وین ولاړ دی، دا د سینیټر روبینا خالد او زما د پاکستان پیپلز پارټۍ د صوبایي قایدینو دا د هغو ټولو کاوشونه او کوششونه هغو کړي دي نن په سپاټ باندې. ولې چې مونږه میډم ته دا اپیل کړی و چې دا متاثرین دي دا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ته دو نشي تللی، هغه آفس ته نشي تللی، د دو سره کرایه نشته، کورونه یې ګډوډ دي، د خپل کورونه خوشي نشي پرېښودی. نو تاسو داسې مهرباني وکئ چې دا سپاټ ته دو ته دا فیسیلیټي اویلیبل کړئ. نو دا د هغې په همت باندې د هغې په کوششونو باندې نن په سپاټ باندې دې متاثرینو ته دا فیسیلیټي اویلیبل ده. بله خبره دا ده چې نادرا 750 روپۍ د یو فارم بی فیس دی. نو زمونږ برپور کوشش دی چې دا وی آف شي. زمونږ د ډي جي صاحب سره هم خبره روانه ده، سرکاري آفیشل سره هم زمونږ خبره روانه ده چې دا متاثرین دي دا 750 روپۍ دي دوی ته وی آف شي. خو که فرض کا بیا هم وی آف نشو، اب انشاءالله مونږ اجتماعي طور په خپل کمیونټي کې خپل ملګري دوستان دا به مونږ خپل کنټریبیوشن کوو او دا پیسې به مونږ نادرا ته جمع کوو. خصوصي طور په دې موقع باندې د سینیټر روبینا خالد چې د سیلاب دپاره کم خدمات دي، یوازې سوات نه په 2022 کې چې کم سیلاب راغلی هغه نه په هغه ورځو کې د بی ایس پي چیرمین وه، نه په سرکاري بل پوسټ باندې وه، خو هغې په پرسنل کیپیسټي کې په 2022 کې چې سیلاب راغلی او په خپل پرسنل کیپیسټي کې هغې هم د دې سوات د متاثرینو سره انتهایی اخلاص او مدد کړی و. په دې باندې تاریخ گواه دی، د سوات تاریخ گواه دی. او زه په موبایل وین د بی ایس پي زه د ډي جي بی ایس پي هم انتهایی مشکور یم. دلته زموږ ډسټرکټ ډایرکټر ډاکټر عزیز هم انتهایی مشکور یم. د هغو پکې هم ډېر لوی کوآپریشن دی د دې متاثرینو سره. نن چې دا اکټیویټي شروع ده، متاثرین راځي، خپلې انټریانې کوي، فارم بی فری اف کاسټ وړي. نو دا د دې خبرې دلیل دی، دا د دې خبرې ثبوت دی چې دا د پاکستان پیپلز پارټۍ د قایدینو او د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشرانو دا د دې سوات سره او خصوصي طور د مینګوري ښار سره د مینې یو اظهار دی. او انشاءالله دا مینه او دا اخلاص به د هغه قایدینو نه د سوات او خصوصي طور د مینګوري د خلکو دپاره جاري او ساري. زه په آخر کې د سینیټر روبینا خالد چیئرپرسن بېنظیر انکم سپورټ پروګرام، د صوبایي صدر محمد علي شاه باچا، د ډي جي بی ایس پي د ډپټي ډایرکټر ډاکټر عزیز صاحب انتهایی مشکور یم چې دا په دې قام باندې د هغو ډېر لوی احسان دی چې نن دې قام ته دا فیسیلیټي د هغو په ډور سټیپ اویلیبل ده او ښه په آرام، ښه په طریقه او ښه په تسلۍ باندې خلک راځي او د دې فیسیلیټي نه مستفید کیږي. بله خبره زه دا کوم چې دا نن په لنډیکس کې دی، انشاءالله دا اکټیویټي به 3-4 ورځې دا جاری. نن لنډیکس دی، بنګلادیش دی او ګلکده نمبر 3 او شهاب نگر. هلته چې هم څومره خلک متاثره نو ستاسو د دې کیمرې په وساطت زه هغو ته اپیل کوم چې راشئ خپلې انټریانې وکئ. په دې پسې به انشاءالله که دا په 2 ورځو کې بنګلادیش، لنډیکس او شهاب نگر او ګلکده په 2 ورځو کې کمپلیټ شوه، نو بله ورځ به په دې پسې زموږ انشاءالله امانکوټ بنګلادیش، مولا بابا، مکان باغی او د هغې نه ورپسې به بیا بله ورځ انشاءالله مرغوزار ټاون، اخترآباد، شهید آباد او رحیم آباد پورې لکه د مینګورې ښار چې څومره متاثرین دي، څومره د کومو یونین کاونسل نه چې دا خوړ تیر شوی دی، دا اکټیویټي به انشاءالله هلته جاري.